ما نه چا تاسو کو ارطغرل سیریل باره کې څه وایي د دې قتل څنګه دي دا جنس نومو چا چې کتري ماته به زور نوموالي ګوره ما ججمنټ وکړ زه داسې سړی ما توجه و چې واده مې وکړ په ډومبې شپه راته ښځې خطبه ووي څه شي تاسو کې چاته خطبه ویلې مولوي صاحب توجه وایي په ډومبې شپې راته خطبه ووي ښه د خطبې ترجمه دا ده په ډومبې شپه ښځې ماته دا خبرې وکړې قاضي صاحب زه ستا دپاره اجنبي یم ته زما دپاره اجنبي ته ما نه پېژنم تا نه پېژنم اوس خو به داسې نه اوس خو موبایل ډېر اسانه کړي ټول پیژني توجه اسلامي تعلیمات دا دي چې لو آفټر میریج د نکاح نه بعد به پیار شروع کې دا حیام ده دا غیرت هم دی دا پښتو هم ده نکاح به مخکې پیار به بعد کی پہله به نکاحي واده به پیار به بعد کی اسلام وی لو آفٹر میرج او انگریزان وی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار لو بیفور میرج واده لا شوی نه دی او ګولیږي او زاریږي او دی وته ایزی لوټ د توکم خیرن بچی مور ته ایزی لوټ کړي اویت کې د تحفه کې سره وړم چرته پلار نه دی په یخنه کې او ساده راغستې توجه ما نه چا تاسو کو ارطغرل سیریل باره کې څه وایي د دې قتل څنګه دي ما د ارطغرل سیریل په بیک گراوند کې میوزیک دی میوزیک اسلام کې جایز دی باجو والا خو پکې نشته توجه میوزیک جایز دی میوزیک ناجایز دی نو د ارطغرل په بیک گراوند کې میوزیک دی نمبر 1 او نمبر 2 د غازی ارطغرل د یو پردې جینې سره د عشق او محبت پسې منظر په ارطغرل سیریل کې شته که نشته دا جینې څه نومو چا چې کتري ماته به زور نوموالي ګوره ما ججمنټ وکړ زه داسې سړی معلومم توجه معلوم مې کړې ښه توجه حلیمه هسې که ته خفه کېږې مه خفه کېږه زه ځان یادوم زما لور سره زما خور سره د نکاح نه مخکې څوک د مینې محبت خبرې کوي دا به پښتونه ته برداشت کړي دا د یو غازي او د مجاهد په جامه داغ دی دا د اسلام او د مسلمانانو تاریخ بدنامول دي او ته چې جذبه زده کې د ملا عمر د مریدان نه زده که د قرآن او د حدیث نه زده که راشه زما نه په توجه سره زده که تا ته زه جذبه ښیم اوس به مسلمان د فلمونو د ډرامو نه جذبې زده کوي تیر به داسې کوي دا چل به کوي دا چل به کوي توجه اسلام وی لو آپ زده که تا ته زه جذبه ښیم اوس به مسلمان د فلمونو د ډرامو نه جذبې زده کوي تیر به داسې کوي دا چل به کوي دا چل به کوي توجه اسلام وی لو آفٹر میرج اور مغربی تهذیب والا وی لو بیفور میرج اوس یو قدم نور وړاندې شي اوس انګریزان وی چلډرن بیفور میرج چلډرن وضاحت نشم کولی سمجھنے والے سمجھتے ہیں وضاحت نشم کولی بات کې بیا څه پته یا به کېږي یا به نه کېږي سودم طرف ته شین دی توجه مې سودم طرف ته مبارک صاحب دی توجه څوک دی توجه انشاءالله هر ځای کې الله ورو انقلاب راوستو او زه به دا میشن عام کوم په دې ټولو به ګرځم او په ودونو کې ګانه بجانه باندې به کلکه پابندي راولو انشاءالله واده به اسانه و چې نکاح اسانه شي دا ګور دی دا چې څومره کسان دلته موجود دي او دا ودونه نه دي کړي دا خوارې خولې نیولي ته وګوره ماته د خولو نه پته لګي الله د ټولو د ودونو انتظام وکړي ظالمانو امین خو وایه که نه د ټولو ودونو انتظام وکړي او چې د چا ودونه شوي دي او دا بیا هم خفه دي دا ولې ماته پته ده دا ولې خفه دي د چا چې ودونه شي کور کې جوړ نشي اتفاق اتحاد مینه محبت نشته سر او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند فاینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي بهرحال دا رسمونه رواج دا عزم وکړو دا ګور دی قاري داود صاحب دی د مولانا صاحب دی شاه صاحب مولانا صاحب او د کامران دی مرګرو یو ترتیب برابر کړ چې ودونه په دې طریقې سره شروع کړو پروګرام دی یو که زه هم لاړ شم تاسو هم لاړ شئ خو نه کار بنیادي کار کوو واده کوو او نیت کو واده ارادې نه کوو ښه په ارادو هم تبلیغیان لړه راوښکه امیر صاحب زما څلور میاشتې ولیکه امیر صاحب زما چله ولیکه زما لس ورځې ظالمه شل کالو شو ته هم دا ارادې کې د خیرن بچی چېرته سیروزې لم لا نړې نه جي ارادې مرادې نه منم کار به نغ دي تاسو ته معلوم څومره کسان دي د څومره وخت نه څلور میاشتې ارادې کوي څلور میاشتې ولیکه څلور د ته ظالمه چېرته سیروزې له لاړې توجه ارادې نه توبه به وباسو نقد توبې به وباسو د ډبل زیرو په شان توبه به وباسو توجه بس سکندونو کې ځان بدل کو توجه
ګانه بجانه په ودونو کې بند شه، بند شه که بند نه شه، اجلاګان بند شه که بند نه شو، او چا چې راوستي ورته وخت تېر شوی خیر دی هغې ته پته نه چې جرمانه لګېدلې، آینده کې بیا به جرمانه په جرمانه وي، جرمانه کم سے کم 5 लाख रुपए دی خوا کې دی. اوی په ګانه بجانه په ډمانو چې واده د په اجلاګان د پیسو باران هسې فار اگزامپل وایم د کلي علاقې ته به چا اجلاګان ډمان راوستي که نه په هغې به پیسې شیندلې که نه داسې په ضد کې به پیسې بر داسې اوله سم یو چلي که نه ماشومان پرې رامسې په ضد کې به پیسې بر داسې اوله سم یو چلي که نه ماشومان پرې رامنډه کړي. توجه په ډمانو اجلاګانو پیسې ولي چا اعتراض ونه که خو که چېرته په ناتخوان چا پیسې ونوستي دا یو نیم پکې راپاسې وایي کفر یې وکړو چې د مولا جیب ته ځي چوې اوې دغه ځای کې د شریعت نه دي دا بعضې دا نیمچه نیمچني وګوره وایي پیسې پې ولي خو ډمان او دې کې څه فرق پات باندې ډمان نه دا ته چوې ستا درد